لگا کمکلا او سمرا حسی د ټولو بدلا د دانا زنین سترګو کې چلو نا لکا دور د لمبو غوند دی. که زه بل چا سره واده وکړم نو بیا خو به واده وکړې که نه؟ داسې خبرې مه کوه پلیز. نجم ته خو م تا حواله کړو. دا تاله خوند درکوي. تاسو خو پوه شئ. بس بس بچی ډیره مو اورېده ستا. باقي ستا د دې ابس خبرو اورېدو برداشت نشته زمونږه. او که څوک ناجوړه مي نو هغوی علاج وکړي او بالکل ټیک ټاک شي. بېشکه مونږ هم هغې ته دا ویلي ورندار بیبي، خو هغه وایي چې زه د خالد صاحب ژوند بربادول نه غواړم. خالد داسې شوي څه دي چې ګلرخ داسې خبرې کوي؟ ما ته خپله پته نشته. کور کې د واده ماحول دی، د واده ټولې تیاریانې مکمل شوي دي او په دې موقع د ګلرخ دا فیصله زموږ د سوچ نه بهر ده. مکلی پیش پوهیږي نه بیا یو ځل تا ته ویم بله فیصله بدله کا. ډاکټر خالد د تګ نه ایثار کا. هغه په خپله مرضۍ ځي او هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي. زه یې ولې ایثار کړم؟ ستا د وجې د هغې کور خوشحالۍ بربادېږي. ته په دې خبره هم نه شرمېږې؟ که ما څه غلط کړي نو زه به پښیمانه یم که نه؟ نو ستا څه خیال دی چې ستا د کمعقلتوب دا فیصله د هوښیارتوب او د انسانیت نه ډکه ده؟ بالکل. ته غلطه کې ګلرخ. ګوره د خالد د مور طبیعت ټیک نه دی. د خالد د تلو خفګان که هغې په خپل زړه واغوستو نو خالد به تا چرې معاف نه کړي. ما ته د چا معافي نه ده پکار. د یو انسان د ژوند اهمیت هم نشته ستا دپاره څه؟ زما نظر کې صرف زما د فیصلو اهمیت دی، بل د څه هم نه. دې ته د دوایۍ سره د دعاګانو ضرورت هم دی. پته نشته چې کم پیریان په دې ناست دي. زما دومره صبرناک او قربانېدو واله لور دومره کمکله او بېوقوفه څنګه شوه؟ دا هر څه د دې خپل لیونتوب دی. اوس ګوره ډاکټر خالد دا پریدي او ځي او دې باندې د دې خبرې هم څه اثر نه کېږي. یا الله ته زما د لور مددګار شي، د بد نظر نه وساتې. خدای دې ته د سمې فیصلې کولو توفیق ورکړي. آمین. پریشان کړم دې جینې. مورې تاسو دومره سوچونه ولې کوئ؟ ستاسو بلډ پریشر به زیات شي. چې ځوان جان اولاد ته د هغه خوشحالۍ نه ملاویږي نو د مور درد هغه دننه دننه تباه کي. زه خوشحاله یم مورې. زه څنګه یقین وکړم چې ته خوشحاله یې؟ نه پوهېږم چې چاله دا الزام ورکم. تاله کو ګلرخ لا دا د کم جرم سزا راته ملاویږي زویا؟ مورې پلیز دومره سوچونه مه کوئ. داسې سم نه دي شوي چې د کم باره کې تاسو دومره پریشانه شو خپل بلډ پریشر هاي کوئ. اوس خو ښکاري چې همدې درد سره سره به قبر ته ځم. دونه ډېره موده پس راغلی وې. څه څه ارمانونه مې ستا د واده. اوس هغه ټول ارمانونه ما په خپلو خوبونو کې یارئ. تاسو فکر مه کوئ، اوبه شي زما واده. انګریزه به کې ځکه خو مور په دې حالات کې پرېږدې. نه مورې، زه ټول عمر دپاره خو نه ځمه. د یو څو ورځو خبره ده واپس به راشم.
مزه کنه زویا مزه زما جانا زه هم په تا خو ژوندی یم ستا په جدایۍ کې خو به په جړا جړا ړنده شم زویا مورې پلیز چپ شئ پلیز که تاسو داسې جاړئ نو زه به څنګه خوشحاله پاتې شم سما یو خبره په غور واورئ کومه خبره چې زه تاسو ته کومه زما امید دی چې هغې نه پس تاسو طبیعت ښه شي پوهېشه که نه د مینې په اهمیت ځان پوهې که ګلرخ ما په ژوند کې دا په لومړني ځل محسوسه کړه دا مینه نه ده چې هر څه دي ګوره ما تا سره د خپل د ټول ژوند تېرولو فیصله کړې ده ستا نه بغیر زما ځان نه چېرته مخکې مکمل و نه به چېرته اوس شي بوټو ته اوبه اچوي او زړونو کې اور زه ستا په خبره پوهه نه شوم دومره کمکله خو نه چې زما په خبره نه پوهېږي ته ویل څه غواړې هغه کور کې د اور واچو او دلته ښه په ارام باندې بوټو ته اوبه اچوي چېرته د خپل ځان اور خو نه وجني ته د حد نه اوړې ته به د خلکو جذبو سره لوبې کوي او څوک به تا نه تپوس هم نه کوي ته تپوس څه کول غواړې تا خالد لکه د لوبو ګوډاګي اولو بولو ولې تبا کوي زما د روح ژوند ما چېرته هم خالد نه دی مجبوره کړی چې هغه ما سره مینه وکړي او واده تا خو هغه پارولي و اول معصومه شوه د هغه د مینې نه دې فایده واخیسته او اوس هغه واپس په تلو باندې مجبوروي ته ستا په شانتي جنکۍ وي چې د خلکو د ژوند نه دوزخ جوړوي خالده بچیا د ګلرخ ته اړخ نه مونږ ته نه معافي غواړو هغې ته معافي وکړه ناپوهتیا کې تا ته هغې ډېر تکلیف درکړی دی ډېر زیاتې کړی دی تا سره د معافۍ په لفظونو باندې ما مه شرمنده کوئ حکیم صاحب په دې کې ستاسو څه قصور شرمنده کېدل خو ماله پکار دي چې زه ستاسو د لور په معیار باندې پوره نه ومه خالده بچې دا وخت چې زمونږ د زړه کم حال دی مونږ تا ته ویلی نه شو زه پوهېږم حکیم صاحب تاسو فکر مه کوئ د انسان په نصیب کې چې چرته نه وي هلته نه خوشحالي میلاویږي خالده بچی الله دې په خیر ورسوه چې ورسېږي نو ما خبر کا زه به پریشانه یم فکر مه کوئ وبکم د ځان ډیر زیات خیال ساتئ تاسو دواړه د یو بل ډیر زیات خیال ساتئ
او نجمه زموږ د زوبي به ډیر خیال ساتي. خالد صاحب تاسو د زوبي بالکل فکر مکوئ. زوبي اوس زما ذمہواری ده. دغه د خندا څه خبره ده؟ څه لطیفه وکړه. ما سره هم څوک مینه کولی شي؟ په دې سوچ راله خندا راغله. ولې ستا ما سره مینه نشته؟ تا سره مینه؟ کیدای شي او کیدای شي نه. دا څه خبره شوه؟ یا خو هاو کو یا نه. سوچ کوم وایم درته. نو بیا سوچ وکړه. په ژوند کې مینې کولو والا زړه صرف یو ځل ملاویږي. او چې کله رښتینې مینه پیدا شي نو هغه چرې هم ته ځان نه جدا کول نه غواړي. پوه شوې که نه؟ زما د تلو چې د وورې ته تکلیف کې شوې که نه؟ او داسې د مینې اظهار کولو نه یاریږي. د خالد پتلو دا کور څومره خالی خالی شو. که ګلرخ دا حرکتونه نه کول نو موږ به دا ورځ نه لیده. ته چپ شه شیزي. او ظاهره ده چې رښتیا خبره ترخوي که نه. مونږ د ګلرخ د وجې ډېر پښیمانه یو. په شرمنده کېدو به څه وشي؟ ستاسو په شرمنده کېدو خو به خالد واپس رانشي. کم از کم خالد له د مور په حالت باندې خپله فیصله بدلول پکار وو. د کمې مور چې د یو ځوانې لور کور جوړېدو نه مخکې برباد شي که نه، د هغې مور په زړه چې څه تېرېږي تاسو ته پته نشته د دې چې څنګه تاسو ته د خالد په تلو تکلیف رسېدلی دی که نه، دا حل زمونږ هم دی. واقعي بالکل ټیک وای. شیزي له په دې وخت داسې خبرې نه دي پکار. ټول پریشانه دي دلته. پته نه لګي چې د خالد رسېدو اطلاع به کله راکوي. انشاءالله سحر به ورسیږي. انشاءالله. ښځې
زما په خیال مولم تک پکار دی حکیم صاحب چې بیا راځي نو ګل رخ ضرور راولې او ولنا ان شاء الله ګل رخ به خوشاله وي چې خالد لاړو چې موږ ټول په تکلیف کې ویني هغه ته به ډیره خوشحالي محسوسيږي شیزی اوس ما ته وګوره موریم زکه مې په زړه کاڼې خده د ځوان زوی د جدای غم برداشت کول سوی ورته څوک سوچم نشي کوله زو اغا حکیم صاحب ګل رخ ضرور راولې بیا خ ضرور په مخه پاسا مور زه تاسو نه تاسو کولی شم چې تاسو خالد له تلو اجازه ولې ورکو یره لوري هر انسان د خپل مرزه مالک دی او چې غتل غختل نو ما د خپونه خو نشو تړلې کنه مورې تاسو سونه اسانه سره دا خبره کوي کم از کم یو خجینې د قتلې وي او زړه ته زړه دغه کوی دن خو د کولی شو کنه ګوره شیزی کو هغه واده کوي کنه نو صرف او صرف ګل رخ سره ستا اوس هم امید دی چې هغه کمکله ګل رخ په هغه سره وادو کی امید نه یقین مې دی دا تاسو څنګه ویلی شئ دی خو راشه ویم درته راشه سو را دی خوشه پیشم چې واده دی اونشو خالد سره نو د دې دا مطلب خو نه دی چې موږ ستا دشمنان شو لورې نه داسې خو څه خبره نشته ګوره کنه زما خو زویم زه پرېښودم اوس ته مونږه پرېږدې دې نه پس به څه کوو زمونږ خو د ژوند دغه مقصد بیخي ختم شو داسې خو مه وایه حکیم صاحب زما خو م زوی تللی دی خو انشاءالله یو نه یو روز خو به راشي که نه زه خو هم په دې امید باندې ژوندی یم غټ همت دې ستا روندار हेलो सर दासी सिंह के देशी مونږ خو د هغه د پون په انتظارو یاره تر اوسه پورې خو هغه خپل منزل ته رسیدل پکارو سر دمړو پکې خطر ده نه یا الله خیر نه سر جاز بیخی تباه شو जी डॉक्टर खालिद उमदा नूम दे हेलो हेलो जी हेलो चलो शो तो चा जहाज क्रैश शो तो चा खबर के हागा डॉक्टर खालिद چې کوم جاس کېو وایا هغه د خراب موسم د وجې نه کریش شو څه
دا څنګه کې دی شي هغه خو ټیک ټاک ته دی زینت تلو تاله خو خوشاله دل پکار دی چې ته اخلاص شوي اوس د خفه کېدو ډرامه ولې کېته زما زوی اول خاوند په ځوانۍ کې پرېښودم مړ شو کونډه شوم هاي هاي وای زما زوی وای مورې رندار د حوصلې نه کار والا مورې نه نه چاچی جان ګوره داسې سوچ مکوئ مونږ دعا کوو چې ډاکټر خالد باندې به سم نه کیږي ګلروح دې وخت دونه مخکې تمړه کېدې ولې نه څنګه خبرې کې خزي دې کې د ګلروخ څه ګناه ده یاره ټیک هو وای ټول هر څه د ګلروخ د وجو شو نه به خالد د دې کورت له او نه به د هر څه مونږ سره کېدل نه جما تاسو یو ځل بیا کال ولې نه کوئ کې دې شي څه خبر ملاو شي د ډاکټر خالد او بیا ملاوه نمبر به ملاو شي हेलो जी वौरई जी زه د ډاکټر خالد په باره کې جی نه داسې څنګه تاسو ګورئ هغه جاس کې وو یاره داسې څنګه غیب بېدرکه شوی زما زوی زما د زړه سر ما د ټول جهان نه ګران د واده په ارمان د دې دنیا نه لاړه مړ شو زه د خالد د مرګ ذمہواره یم ما وجلې دی خالد ګلروخ وجلې دی خالد تاسو ټیک وایئ ما له مرګ پکار دی ما ته د ژوندي پاتې کېدو هیڅ حق نشته ګلروخ زموږ د ټولو تاته د تکلیف تر کولو هیڅ مقصد نه او موږ له ښه امید ساتل پکار دي ډاکټر خالد به بالکل ټیک ټاک وي ژوندی به وي دا د دروغو تسلي مه راکوې چې زما په ورور باندې څه وشو که نه نو هیڅ به نه کېږي هیڅ به نه کېږي خالد لا خالد او زه یو یو هیڅ به نه کېږي خالد لا اوس تا د اوده محبت د کوم ځای نه راویښ شو خالد دې د ژوند او د مرګ په کشمکش کې واچولو اوس د محبت ډرامه کېده دا ډنډوره نه ده زه د ډاکټر خالد سره بې کچه مینه کوم د خپل ځان نه هم زیاته او زه د هغه نه بغیر نشم پاتې کېدی او دا رښتیا دي ته دروغ وې ځکه که تا رښتیا خالد سره محبت کولی نو تا به داسې هغه یوازې تلو ته نه پرېښودو دا هر څه ستا په وجه شوي دي زه د هغه سره مینه کوم زه تاسو ته څنګه باور وکړم اوس ته د هغه د ژوند دواګانې غواړه که زما په ورور باندې څه وشو نو زه صرف زموږ ټول کور والا به تا ټول عمر هم معاف نه کي ګلروخ نوري ګلروخ ډاکټر خالد چې کوم جاس کې هغه د خراب موسم د وجې نه کریش شو مونږ څه ډېر اور خو نه شو پته نشته زموږ د خبرو نه به څه مطلب اغوستي ګلروخ عمده ډیزرف کوي وای زما زوی پته نه لګي چې چېرته به ګرځي اوس ګوره رندار خالد چې چېرته وي په خیر خیریت به وي ان شاء الله څه ووایم تاسو ته د هغه د خوشحالو او د کامیابۍ په دواګانو خو مې خلوچه شوه
کومه داسې وظیفه وه چې ما به د هغه دپاره نه یي کړې. بس د الله نه مې هم دا دعا ده چې دا عمل کامیاب شي. خالده ته چې چېرته هم یې واپس راشه. ستا ګلرخ ستا نه بغیر نیمګړې ده. پلیز د خدای دپاره ما یوازې مه پرېږده. او که ته په دې دنیا کې نه یې نو د ګلرخ دلته پاتې کېدو څه فایده؟ بدلې کوم او دوی ما د مارا غوره انتخاب نه دی. ځکه خو بدلې کوم بدلې او زه به درته دا ثابتوم چې زما تا سره مینه ده. نو بیا ولې عزت کې وکړه ما سره واده؟ زه راځم تا پسې. زه به تا لټوم ځکه چې دا وخت ته د بل چا نه صرف د ګلرخ اواز به اورې. داسې ښکاري پلان کامیابیږي. ګلرخ اره څوک یې ریساره کوي چېرته ځان ورده کي. ګلرخ بچې خالد بالکل ټیک دی. ما څوک هم مه ایساروئ. خالد به صرف زه بش کوم. ما ته پته ده چې هغه چېرته دی. یا الله زما لور په هوش کې راولي. د دې د کومه کلتیا دومره غټه سزا مه ورکوه. ګلرخ دا تاسو سره د مینې دومره سخت اظهار وکړو چې مونږ ټول حیران شو. ښه زما په مخ کې خو د دې نه خبرې نه کېدې. خالده مونږ خو همدا غوښتل چې د ګلرخ تا سره په زړه کې هغه پټه مینه راښکاره شي. صحیح وایې ته، خو زمونږ په دې طریقه به ګلرخ د واده دپاره رضا شي. جی سل په سل رضا شوې ده.
الله شکر دی زما لور په هوش کې راغله. یا الله ستا شکر دے زما بچے. ګلرخ وګوره ګلرخ سره راغلم. زه چرته هم نه وم تللی. زه ستا نه بغیر چرته تللی هم نشم. پلیز پاو خوسته ګلرخ. ولې ګلرخ مولا راول اوس واده نه انکار خو منه کې کنه. نه ډیر مبارک شه. مبارک شه جی. مبارک شه خالد بچے. اوس خو پر اشتیا دی غاړه کې خیا اوس هم څه کول پاتې دي. ته وایا ته خو زما ډاکټر یې کنه. صرف ډاکټر نه ستا د ژوند ملګری یم. خو چې ته څه غواړې هغه به کېږي. ته ډیر جوړ سړی. ستا واده خو بالکل ستا غونته جینۍ سره پکار دی. نه نو بیا زما په شانتې نه زما سره پکار دی. پوه شوې ته؟